ویسی صاحب خپه خوږو الفاظو کې درته یم ترخې خبرې در سره نه کوم د 3 تاریخ پورې دا سټوډنټان تاسو له ټایم درکوي ښه پخې تاریخ ښه پخې طریقې سره دا هر څه سره حل کوي د 3 تاریخ نه بعد که موږ ته لیګل نوټیفیکیشن میلاو نه شو د دې د کینسلیشن دا روډ به ملا کړي عدالتونه به ملا کړي یونیورسټۍ ته به ځو زموږ سټوډنټان بیا هر څه کولی شي. السلام علیکم د سوات نیوز ډاټ کام ګرانو کتونکو زه یم سمیع الله سمیع او تاسو ګورئ سوات نیوز ډاټ کام. ګرانو کتونکو په جهانزیب کالج کې موجود یم. تاسو ته به پته وي چې په جهانزیب کالج کې د سوات یونیورسټۍ کوم ظالمانه دی فیس چې کوم دی هغه یې سیوا کړي دي په جهانزیب کالج باندې دغه سټوډنټان ننوتي دي روډ ته دغه غوښتنه کوي چې زموږ چې کوم دغه فیسونه دي دغه دې زموږ نه کم کړی شي. دوی چې کوم احتجاج دی کومې خبرې اترې کوي دوی سره به خبرې اترې کوو چې آیا فیس ترې څونه سیوا شوی دی یونیورسټۍ څه وایي او دا سټوډنټان څه وایي غواړي زموږ سره اوسئ. نن چې تاسو دا کم پروټیسټ ولیدو کم سټرایک ولیدو دا په یو نوټیفیکیشن باندې راوتی دی جی کم چې د سوات یونیورسټۍ نه جهانزیب کالج ته شوی دی چې تاسو به د فرست سمیسټر د ایګزام فیس چې دی نو هغه 4,500 روپۍ ورکوئ. لږ تاسو توجه غواړم جی چې دا فیس د 10 کالو نه 500 روپۍ وږي دیو په یو کال کې بلکې په یو نوټیفیکیشن باندې دیو ډایرکټ ورسو 4,500 روپو ته جی په دې کې دیو نه د کالج انتظامیه ته ویلي دي چې موږ داسې پالیسي په تاسو باندې امپلیمنټ کول غواړو حالانکه زموږ د کالج ته داسې نوټیفیکیشن یا د میټینګ سویلی شوی نو موږ به په هغه ټایم کې عادي مذمت کړو او دا به په موږ ودرولی خو چونکې دیو موږ ته څه ونه وي او ډایرکټ دغه نوټیفیکیشن کړی دی نو په دغه وجه باندې نن موږ پروټیسټ کړی دی. دا احتجاج زموږ دې دپاره و چې مطلب 2010 نه چې کوم زموږ سټډي دغه کیمپس د مطلب رولز را روانو نو هغه سوات یونیورسټي والا وایي چې هغه پای کې انټرفیر وکړي او هغه رولز زموږ مات کړي خو زموږ چې کوم رولز را روانو هغه بالکل ټیک ټاک رولز او زموږ څه پرابلمز نه مطلب زموږ ایگزامینیشن بالکل ټیک و زموږ فیسونه بالکل ټیک و جس څنګه چې د سوات یونیورسټي والو مطلب فیسونو کې یودم اضافه وکړه نو موږ دا نه غواړو مطلب هغه 10% 20% نه خو ډایرکټ 1,500 ډایرکټ هغه 6,000 کړو 7,000 کړو دې کې موږ د پرابلم کریټ کېږي لګیا دی ولې دلته کې غریبان خلک هم مطلب ایجوکیشن کې او مالداران هم پته نه لګي چې په دې کې څومره خلک غریبان دي خو زیاتره داسې خلک چې کم بیکورډ ایریان راځي نو هغه دا یې غواړي چې هغه مطلب خپل سټډي فلفل وکړي او دلته نه ډیګري والی ګورنمنټ او لاړ شي خو څنګه چې د فیسونو کې اضافه کېږي نو زما دا رجحان دی چې دلته کې به خلک به ایجوکیشن نه کوي د هر جنۍ هر الګ په ایجوکیشن کې به رکاوټ راځي یا به د هغو ایجوکیشن په نیمه کې پاتې شي یا به هغه دا نه یا به هغه مطلب پرېږدي او لاړ به شي نو دا امفیکټ کېږي زموږ د ایجوکیشن یونیورسټي وال موږ دا غواړو چې یونیورسټي وال زموږ په کالج کې څه انټرفیر نه کړي زموږ چې کوم رولز یو خو دا چې هغوی نوټیفیکیشن کړی دی مخکې چې به په سمیسټر وال کوم راتلل نو هغوی به ایګزامینیشن فیس 500 روپۍ فی سمیسټر جمع کوو او ایګزام به یې ورکوو اوس هغوی داسې زده کوو چې 4,500 روپۍ به 4,500 روپۍ به دی جمع کوي او د هغې سره سره که دی اوس سټوډنټان دي مسلې راتلی چې دی به د فیس انتظام کوي که دی لیټ شي خدا نخواسته دی به 8,500 روپۍ جمع کوي لکه دې ظلم ته تاسو وګورئ د 500 نه والا د 4,500 پورې د 4,500 نه بیا والا 8,500 روپۍ پورې. نن چې موږ کوم احتجاج کړی دی که نه دا موږ د یونیورسټۍ خلاف کړی دی یونیورسټي په موږ پسې مختلف چې کوم دی پالیسیز ډیولپ کړل د دې دپاره چې زموږ دا کالج چې کوم دی دی ښکته ډاون شي زموږ د ایګزام فیس و 500 روپۍ اوس زموږ د ایګزام فیس په دې سمیسټر کې 4,500 روپۍ دا ولې دا په کم قانون کې راغلي دا 4,000 روپۍ دی په موږ باندې ولې سیوا کوي موږ په دې ګورنمنټ کالج کې ایډمیشن کړی موږ د دې دپاره نه دی کړی چې یاره دلته موږ مستیان وکړو زموږ غریبانان یو زموږ غریب خلک به دلته راځي ګورنمنټ کالج کې به سبق وایي کم کس چې مالدار یې به ښکته یونیورسټیانو ته ځي هغه د وزیر اعظم زوی دی که د هر چا زوی دی هغه به په غټو غټو یونیورسټیانو کې سبق وایي صحیح شو موږ غریب خلک یو موږ به د ګورنمنټ په کالج کې سبق وایو نو دوی به نن په موږ پسې 4,000 روپۍ سیوا کوي بل ورځ به راپسې 5,000 نورې سیوا کوي موږ به دې کالج وځو موږ به تعلیم نه محرومه شو که نه دغه پاتې شي او بل دوی وایي چې لکه یونیورسټي به چې کم دی 60% ایګزام اخلي صحیح شو نو دا په کم قانون کې راغلی چې موږ ته به لکه لیکچر په دې کالج کې راکړلی کېږي او پیپر به موږ په سوات یونیورسټۍ کې جوړوي سوات یونیورسټۍ له موږ د 3 تاریخه پورې ټایم ورکوو د 3 تاریخه پورې د موږ ته لیګل نوټیفیکیشن جاري کو چې موږ د خپلې چې کم دی کم دغه چې موږ اناونسمنټ کړو دا موږ کینسل کو موږ به د دې دغه نه قلار شو که دوی موږ ته دا ونه وي چې دا کینسل نه شو د دې نه پس به زموږ سټرایک بیا ډېر خطرناک وي هغه هغو ته پته ده چې د جهانزیب کالج څنګه سټرایک وي تاسو یې نه دلته کې زموږ سره په کلاس کې هم داسې ماشومان شته چې هغو زړې کپړې
جوړې اغوستې هغو ځان له دا زړو کپړو غم نشي کولی. نو تاسو ووایئ چې دوی به 4,500 روپۍ پر سمیسټر پر ایګزام له کم ځای کې ګوري. دوی خو داسې کار کوي چې یاره دا ماشوم دوی غلا طرف ته متوجه کوي. دی چې دا پیسې دته نه میلاویږي او د ده سبق پاتې کېږي نو دی به خامخا داسې یو غلط حرکت کوي چې په هغې باندې دته را پیسې راشي نو الو به دی خپل فیس جمع کوي. نو چې دوی دا پیسې لکه نشي پیدا کولی نو دوی هغه غلا طرف ته دوی وله مخه کوي. د یونیورسټۍ د طرفه چې کوم رولز راغلي دي د فرست سیمسټر د فیس حوالې سره چې فرست سیمسټر کې دوی د فیسونو زیاتې کړې دي. دویمه خبره پکې دا د ایکسټرنل ایگزام یعنی دوی وایي چې 60% ایگزام به زموږ نه یونیورسټي ایکسټرنل اخلي. تاسو ته لږ دا خبره واضحه کوم دا موږ سره د یونیورسټۍ نه رول راغلی دي د ایچ ای سی نه رول راغلی دي. ټیک ده په دې کې زموږ د اوسه پورې ایگزامینیشن فیس 500 روپۍ و. اوس زموږ نه ایگزامینیشن فیس 5000 روپۍ اخلي. زموږ د پر پیپر فیس 300 اخلي. یو ورځ که پیپر لیټ شو 3400 روپۍ دي. ولې کم قانون دی د غریب نه دا زور ولې وباسي. درېیمه خبره ده د یونیورسټۍ د سټوډنټ دپاره ستا یو قانون دی او د جهانزیب کالج د سټوډنټ دپاره ستا یو قانون دی. ولې ته ولې ډیفرنس کوې که د میرټ په لحاظ سره کوې راشه د جهانزیب کالج سره خپل سټوډنټ کېنوه. دو خپل او دا خبره واضح کول غواړم چې دو په یونیورسټۍ په نیو بلاک چې دو کم جوړوي یونیورسټۍ نوې بلډینګ په دې کې کرپشن کړی دی ښه باقاعده طور د خپل کرپشن پټولو لپاره پیسې د سټوډنټانو نه وباسي. زموږ کلیر دا خبره ده د میډیا په ترو باندې دا ورسوي وي سی ته چې 3 تاریخه پورې زموږ ډیډ لاین دی. موږ څه نه وایو نور دا زموږ پرامن احتجاج و دا زموږ ختمه اوس خو د 3 تاریخه پورې زموږ دا ډیډ لاین دی. د 3 تاریخ پورې موږ ته لیګل نوټیفیکیشن ونه شو د یونیورسټۍ د طرفه. دا وایي یاد وساته جهانزیب کالج سټوډنټان یوازې نه دي پوره په سوات کې دې سره کلسټر کالجونه دي. موږ به باقاعده راوځو. غریب سړی مه تنګوئ. غریب سړی که پسې راووت نو ته هم نه پرېږدي په دې عهده باندې او د یونیورسټۍ هم د دې ځای نه لرې کوي. نو موږ دا قانون په یو لحاظ سره نه منو. د 3 تاریخه پورې زموږ ښه پرامن احتجاج دی. زموږ بلا چریږي موږ بلیک پټې دې لپاره چولی دي زموږ پرامن احتجاج دی. جی ګرانو کتونکو کم د جهانزیب کالج د سټوډنټانو چې کوم احتجاج و هغه تاسو وکتو هغو روان 3 تاریخ تیرې د 3 تاریخ پورې هغوی دا ټایم ورکړو که زموږ پیسونه چې کوم دي هغه موږ ته په حال باندې نه کړی شو نو موږ به په یو لوی احتجاج باندې جهانزیب کالج چې کوم ټول سټوډنټان دي هغه به موږ په روډونو ته په راوتو باندې مجبور شو. یقین لرم چې پروګرام به تاسو کتلی تر بل پروګرامه پورې خپل کوربه سمیع اجازت ورکوي. الله په امان.